بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم زه موجود یم هیبت ګرام تاڼه کې. تاسو کتلی شئ دلته په دې غرونو باندې اور لګېدلی دی او دا اور تقریبا د تېرې یو هفتې نه دا جاري دی. دا اور اول ملګرو داسې دا موبایل اوس خو شپه ده، تاسو کتلی شئ بالکل دا مخامخ چې کوم غرونه ښکاري دا پهله په دې باندې لګېدلی و. نو دا داسې راتلو او بالکل دا تقریبا 10-15 کیلومیټر داسې راغی او یو هفتې بعد دا دې ځای ته تقریبا راورسېدو. دې نه شاته هم اور لګېدلی دی او دې نه شاته چې کوم غرونه دي هغې ټول اور اخیستی دی. تا حال د دې وجوهات هم معلوم نه دي، خو بیا هم فارسټري او وایلډ لایف ډپارټمنټ ته پکار دي په دې باندې تحقیق وکړي او چې دا اور د څه د وجې لګېدلی دی او قوم ته یې دغه رپورټ پیش کړي چې دا اور ولې لګېدلی. مونږ د دې ځای خبرو کو خاص کر د دې غرونو، نو په دې کې لاچي شو، غوړاسکی شو او ګیاګانې شوې چې کوم د غرونو والا ګیاګانې داسې کلکې ګیاګانې. نو ډومیننټ سپیشي دلته تقریبا دا 3 سپیشیز دي. نو دې ته چې کوم د اور اچولی شوی دی دا اور ډیر زیات په تیزۍ سره خورېږي. بل دلته لاندې تقریبا کورونه دي او دغه اور چې دی تقریبا د کورونو ته رانږدې شوی دی او ډیر انتهایی په تیزۍ سره دا اور خورېږي لګیا دی. بل که موږ وګورو وایلډ لایف ډپارټمنټ شو یا فارسټري والا شو، نو هیڅ قسمه اقدامات اوسه پورې نه دي کړی شوي چې دا اور مړ کړی شي. یعنی که موږ یو طرف ته وګورو ګلوبل وارمنګ دی او کلایمیټ چینجز دی ډیر په تیزۍ سره، خاص کر پاکستان دی نه ډیر په تیزۍ سره افیکټ کیږي. نو بل خوا زمونږ فارسټ چې کوم دی هغه سوځولی کیږي. بل که وګورئ په دې غرونو کې بلاشي سپیشیز وي، انیملز ورکی، برډز ورکی، نو هغه د دې اور هغه د دې په نظر کې راشي. نو هغې هم هیبیټیټ ډسټرکشن چې څه ته وایي، کورونه د هغې تباه کېږي او هغې سپیشیز چې کوم دی ختمیږي. نو دې حوالې سره حکومت له پکار دی چې بالکل ټوس اقدامات وکړي او دا مسله د بالکل ټوس والی تقریبا خیبر پښتونخوا کې چې کوم جنګلات دي تقریبا په ډیرو ځایونو کې دا اور چې کوم دی لګېدلی دی. نو حکومت له پکار دی خاص کر فارسټري ډپارټمنټ شو، وایلډ لایف ډپارټمنټ شو او دې سره ریسکیو شو او ټول سیول سوسایټیز له هم پکار دي په دې کې یو خاص کردار ادا کړي. لیکن اگر که موږ وګورو او سیول سوسایټي خبرو وکړو، نو دلته کې دا اور ډیر زیات دی. سیول سوسایټي دی دا نشي مړ کولی. نو خاص کر زموږ چې کومې محکمې دي هغې ته زموږ درخواست دی چې دا اور د دې نوټس ترې واخیستلی شي او دې اور د مړ کولو ټوس اقدامات ترې وکړی شي، ځکه چې آلریډي فارسټ چې کوم دی پاکستان کې آلریډي کمیږي. نو که دا اور دغسې جاري وساتلی شي نو دې نه به نور هم تبایانې چې کوم دی هغه به پاکستان د بارانونو په تبدیلۍ صورت کې، د فلډ په صورت کې او نور د چې کوم موسمیاتي تبدیلي ده، نو دغې حوالې سره پاکستان د دې قسمه مسایلو او ستونزو سره مخ کېږي. نو موږ له پکار دي زموږ ډپارټمنټس لا چې کوم ګورمنټ ډپارټمنټس دي او سیول سوسایټیز دې هم ځان سره فعال کړي او دا اور دې د مړ کولو زر تر زره اقدامات وکړی شي.